أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتمون من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 18 آیات نمبر 150 151 دو آیاتونه چنن ویل کېږي. حضرت موسی علیه السلام قصه روانه نو مخکې ځای نو هغه تیر شولو چې کله موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو نو آلتی موسی علیه السلام مزید لس ورځې نورې سار شولو نو دلته سامري خلک گمراه کړل او د هغې زیورات کالونه چې نو هغه سخې جوړ کړلو او خلکو ته یې وی چې العیاذ بالله دا ستاسو د حضرت موسی علیه السلام رب دی. خلکو د هغې عبادت شروع کو بیا دوی ته پته ولګی چې دا کم کار مونږ کړی دی نو دا خو ډېر خطرناک دی او حضرت موسی علیه السلام کرالو نو د هغه خو جلال په هغه باندې غالب دی نو موسی علیه السلام خو به بیا مونږ ته قاریږي نو دوی بیا الله پاک ته توبه وباسله وی الله مونږ چې نو هغه توبه وباسو ویغفر لنا او مونږ ته بخښنه وکړې که ته مونږ ته بخښنه وکړې نو مونږ به تاوانیان نشو. نو الله رب العزت وی لما رجع موسی الى قومه غضبان آسفا کله چې حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته راواپس شو په غصه او غمجن. اوس موسی علیه السلام ته څنګه پته لګېدلی وه نو سورت طه کې راځي چې الله پاک ورته ووی چې موسی علیه السلام تو چې نو مخکې رالی ولقد فتنا قومک او ستانه وروسته خو ستا قوم مونږ چې نو هغه په فتنه کې امتحان کې چې نو هغه اچلولی دی. نو موسی علیه السلام الله پاک ته یا الله زه خو د دې دپاره راغلی وم په تلوار تادۍ سره چې تا راضي کړم زه خو دې دپاره راغلی. نو موسی علیه السلام ته پته آلتې ولګېدله چې سامري چې نو هغه قوم ګمراه کړی دی د هغوی په بت پرستۍ کې چې نو هغوی اچولی دي. قال بئس ما خلفتمون من بعدي نو کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته واپس راغللو نو د موسی علیه السلام تادۍ سره چې نو هغه الواح هغه تختۍ کېښودلې او بیا د خلکو ته ووی بئس ما خلفتمون من بعدي تاسو زمانه وروسته ډېر چې نو هغه بد مقام خلیفتوب چې نو هغه مو ډېر بد کړی دی. تاسو ته ما ښه ووی چې زه ځم د الله رب العزت د طرف نه تاسو له یو قانون او دستور راوړم نو تاسو د هغې کې دومره تادي وکړه چې تاسو د الله سره شریک جوړ کړو ډېر بد کار مو وکړلو تاسو چې نو هغه د انتهایی خطرناک کار وکړو د کم توحید چې ما تاسو ته تلقین درکړو هغه توحید تاسو پرېښودو. اعجلتم امر ربکم آیا تاسو د خپل رب د حکم نه چې نو هغه تلوار وکړو تادي مو وکړله. عجلت څه ته ویلی کېږي تفسیر مدارک کې چې نو هغې لیکلی دي چې عجلت چې نو هغه اصل د هغې څه دی نو اصل ویلی کېږي عجلت طلب الشیء قبل حینه طلب الشیء قبل حینه چې یو شی د هغې د وخت نه مخکې غوښتل دې ته ویلی کېږي عجلتو. نو تاسو دغه عجلت او تعدی وکړله لا حکم تاسو ته د الله پاک نو راغلی د هغې نه مخکې تاسو نو هغه دا کار وکړو. والقى الالواح او زر کېښودې تادۍ سره چې نو هغې کېښودل الواح تختۍ. القا اصل کې چې نو هغه څه ته ویلی کېږي ارتا وهل ته او القا ویلی کېږي تادۍ سره ښودلو ته. نو دلته القا معنی دا ده چې په تلوار سره تادۍ سره موسی علیه السلام دغه تختۍ کېښودلې چې زه چې نو هغه دونه تپوس وکړم چې ولې تاسو دا چل کړو. واخذ برأس اخیه او وینولو د خپل رور چې نو هغه سر ویښته یجره چې ځان طرف ته راښکودلو، یعنې تا چې نو هغه هم داسې نو هغه د خلکو ته تا منې کولو نه
دوی چې دا بت پرستی شروع کړه د سخینې چې نو هغه خدای ورته معبود دی جوړ کو نو تا ورته هم منه چې نو هغه نه کوله نو دینه دا مسله معلومه شوله چې کله تو خپل جان نشین جوړ کې خپل پځې نائب او خلیفہ جوړ کې نو دنه به تپوس هم کې خلاف شرع چې بیا د کم کارونه شوي دي نو دا هغې تپوس به دیم کې نو ځکه حضرت موسی علیه السلام خپل رور هارون علیه السلام چې نو هغې دقه شانتي ونیو او ځان طرف ته راښکودلو ولې چې نو هغه دقه شانتي وشول نو دا هغوی ته پته چې د حضرت هارون علیه السلام کې ډېر زیات چې نو هغه جمال پروت و نرمي پکې پرته نو د موسی علیه السلام خیال دا شو چې کېدای شي چې نو هغه دوی هارون علیه السلام نرمي کړي او د هغوی د دغې نرمۍ نه چې نو هغه دوی غلطه فایده اخیستي قال ابن ام ان القوم استضعفوني نو بیا ورته هارون علیه السلام ای زما د مور زویه حضرات مفسرین فرمایي هارون علیه السلام ورته ابن ام ولی وی نو ابن ام ورته دیو جن اوه حالن کې هارون علیه السلام او موسی علیه السلام دواړه آیانی رونول یعنی مور او پلار د دوانو یو ول دی مېره ور نه ولو خو بیا ورته هم ابن ام ای زما د مور زویه نو د مور د لفظ د دې لپاره چې د مور په لفظ دی کې چې نو هغه نرمي او مهرباني ډېرې نو چې د په ما باندې رحم چې نو هغه وشي نو ځکه وي ان القوم استضعفوني بېشکه د خلکو زه کمزورې ګڼلم وکادو یقتلونني او ما دوی ته واز او نصیحت کولو نږدې ده چې دوی زه قتل کړی هم وي دوی په هغې کې دومره اخته شولو شیطان دومره حد ته ورسول چې دوی زما چې نو هغه د قتل هم چې نو هغه نږدې شوي ول چې دوی زما سره چې نو قتل و قتال شروع کړی فلا تشمت بی الاعداء پس تو مخوشل او په ما باندې دشمنانو یعنی وس که تورا ته هم قاریږي تورا ته هم چې نو هغه وینا کې نو دا دشمنان به ما خوشاله شي چې وګوره تا مونږه منع کولو او رور چې نو هغه کشر رور دی او د هغه ستا سره دا سلوک وکړو نو په ما باندې دشمن چې نو هغه مخ خوشاله چې نو هغه شمت دا ویلې کېږي چې نو هغه خوشالۍ ته چې کم په دشمن ته یو تکلیف ورسي او د هغه تکلیف باندې څوک خوشاليږي نو دې ته ویلې کېږي نو ځکه ورته نبی چې نو هغه وی فلا تشمت بیل اعداء حدیث مبارک کی هم راضی الله پیغمبر فرمای مفهوم نه دی لا تظهر شماتة لاخيك تو با خپل رور مسلمان باندې خوشحالي نو اظهار مکو ان راغه کله تا په مصیبت او تکلیف کولې دو نو تو باغه باندې خوشحالي غما ان الله مبتلیک الله بداغت عافیت نصیب کی او تا په دغه خبره تا په دغه مصیبت او تکلیف کې جن هغه اخته کی نو دیو جن ویلې کېږي شماته ویلې کېږي هغه خوشحالي ته چې کله سړی دشمن په یو مصیبت تکلیف کې ویني او دا غي باندې د خوشحالي اظهار وکي ولا تجعلني مع القوم الظالمين او ما شامل کوات نه نو هغه د قوم ظالم سره یعنی که ما ته قاریږي نو زه خود دې سره نوم ما خودی ته امر بالمعروف او نهي عن المنکر کړي ما دوی منع کړي ني نو په خپل سزا سره ما د دوی سره مې اوځي کو قال رب اغفر لي ولأخي کله چې حضرت موسی علیه السلام ته پته ورغی چې او واقعي هارون علیه السلام خپل ذمہ ادا کړی ده د دې ته نه هغه منع کړي قوم ته واز او نصیحت کړي دې ته خبر نه هغه رسول چې دا کار تاسو غلط نه نو بیا ځکه حضرت موسی علیه السلام رب اغفر لي اے الله ما معاف کړي ولی اخی او زمارور یعنی ما چې د خپل رور ته کم تنبیه وکړه الله دې پاغه کې بے قصور ولو د قصوروار دی نو خدای پاک زما دغه خطا معاف کړي ولی اخی او زمارور هم معاف کړي نو سوال دلته دا پیدا کېږي چې رور حضرت هارون علیه السلام خصنو کړي نو بیا ولی حضرت موسی علیه السلام چې ولی اخی زمارور هم معاف کړي نو یو جواب حضرات مفسرین په دا کړی دی وی هارون علیه السلام ځان سره یو ځای د دې دپاره کړلو چې دغه خلکو ته پته ولګي چې موسی علیه السلام د ده نه راضي او خوشحاله دی چې دوی به خوشحاله نشي او دویم چې نو هغې د دې دپاره ویلو که د ده نه د دوی په دغې ترغیب کې بت پرستۍ نه منع کولو کې که څه کمی کوتاهي شوې نو یا الله تو ورته هغه معاف کړي
وادخلنا فی رحمتک او مونږ دواړه داخل کې په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین اے الله تو د ټول نه زیات چې نه هغه رحم کوونکی الله دې مونږ د خپل رحم مستحق جوړ کړي ولما او هر کله رجع چې واپس رالو موسی علیہ السلام الی قومه خپل قوم ته غضبان اسفا په حالت د غصې او غم کې قال نو اویل موسی علیہ السلام بئس ما ډیر بد دی هغه خلفتمونه چې تاسو قائم مقامی کړي د خلیفتو مکړه زما من بعد اورست زمانہ عجلتم آیات تاسو تلوار کړو امر ربکم د خپل درب د حکم نمخ کې والقل الواح او پتا دې سره کې خودل تختې واخذ براس اخیه او وین ولو د خپل رور سر یجره الیه چې ځان طرف ته راخ کودلو قال نو اوه هارون علیہ السلام ابن امه ای زما درو مور سویا ان القوم بشک د خلق استضعفون کمزور غنل او مزو وکادو او نزدی ول یقتلوننی چې وجلې وېزو فلا تشمت بیل اعداء پس مخوشاله پما باندې دشمنان ولا تجعلني مع القوم الظالمين او ما مشامل وعد ای کسان سره چې ظالمان دي قال نو اوه موسی علیہ السلام رب اغفر لي ای زما رب معاف کړي ما ولی اخي او زما رور وادخلنا او داخل کړي مونږ دواړه فی رحمتک په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین او تو د ټول نزیات رحم کون کې